رب کریم د بشمار او احسانات سره یو احسان په مونږ تاسو باندې عظیم ترين دا کړي چې مونږ تاسو د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم امتیان جوړ کو هغه محبوب چې د تمام خوبانو کمالات او خوبه داغي په ذات کې الله را جمع کړی دي سمر ما سبقان بی کرام چې تیر شوی غی ته الله کم کمالات او خوبه او برکات ور کړیو نو دا اغي مظهر ذات با برکات د دوی مبارکو ګرځیدلې ما سبقان بی کرامو کې جناب یوسف علیہ السلام او جناب یعقوب علیہ السلام قابل ذکر غنم کله چې د یوسف علی السلام په فراق کې د یعقوب علی السلام د سترګو نظر لاړ دومره بوکاو جړای وکړه چې د مبارک د سترګي مبارکي سپینی وګرځیدلې د سترګو نظر او نوري ختم شو رب کریم په دې مخلوق باندې امتحانات کې خو په تمام مخلوقاتو کې د ټولو نه زیات ازمیختونه او بلاګانې تکالیف دا په انبیاء کرام علی نبینا علیهم الصلوات و تسلیمات باندې زیات وی یعقوب علیہ السلام د زوی په فراق کې دومره جړاو کچ د سترګو نظر ختم شو رب کریم په دې زمن په هغه زمن کې په دغه علاقو باندې چې مصر کنعان او د دې څومره قرب او جوارو الله قحط راوستو خلق د غلید حصول د پارام د اطرافنا مصر ترا چلیږي او د اغزینه غله حاصلې او غبي وړي د دې غلې په خاطر باندې د یوسف علی السلام رونم د کنعان نه مصر تراغ چې کله د دې درې کرت آمد شوه او کله د یوسف علی السلام تر دې مخامخ شو درمیان کې ډیر زمن تیر دی زمانه تیر ده دی یوسف علی السلام نو به جندل خو یوسف علی السلام د خپل رونه و په جند بیا چې کله درونو سره تعارف کوي اغي توای چې زمون والد محترم جناب یعقوب علی السلام په سحال کې دي نوروريانو ورته ویل چې تاسو په فراق کې اغي دومره جړا کړي چې د اغي د سترګو اغه نورانیت او نظر ختم شو نابینا ګرځیدل نو یوسف علی السلام رونو ته داسې نه وای چې زه عزیز مصر يم یا زه د مصر وزیر خزانه یم از غم مکوي زما سره ډیر پاور دی ورشي پلار مراولي دلته به تمام حکیمان ورته راغون کم طبيبان براغون کم دوایان ډيري علاجونه ډير داسې ورته نه وای او داسې ورته نه وای چې از غم مکوي زب تاسو سره د ډاکټرانو د طبيبانو یو ټیم اولېګم دوایان به اولېګم اسباب به اولېګم زما د والدي بزرګوار به الته علاج شي او د غسترګي به بناشي داسې یوسف علی السلام رونو ته نه وای رب کریم فرمای جناب یوسف علی السلام خپل قمیص را واغست او رونو له ورکو ورتوي اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا تاسو زما د قمیص والی دا یو سه زما د پلار په مخ مبارک باندې اولګوي زمون په قمیص کې الله دا کمال اخود چې زما د پلار د سترګو تل نظر به د سترګو تعالی بیا راوسته کی یاد ساته د یوسف علی السلام قمیص رونو واغست او د مصر روان شو کنعان تزي رب کریم فرمای فلما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون د یوسف علی السلام قمیص د مصر روانيږي جناب یعقوب علی السلام په کنعان کې دي تفاسیر لیکي د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه چا پختنه وکا چې د یوسف علی السلام د قمیص د بوی چې په یعقوب علی السلام لګیدل او د کې درمیان کې څومره فاصله وا جناب ابن عباس رضی الله عنهما ورته فرمای لس رزلا مزل باقی پاتې او د قمیص وروړو ته را رسیدو ته چې لس رز وړاندې په یعقوب علی السلام باندې د یوسف علی السلام د قمیص خوشبویان لګیدل شروع وګرځیدل یاد ساته
دویم روایت کی امام حسن سے فرمائی چې نا یو میاش مسافت او مزل لا پاتیو چې د یو میاش مسافت او مزل په لری باندې یوسف علی السلام د قمیص خوشبویان یعقوب علی السلام محسوسی کی او وی فرمایل چې مال د خپل یوسف علی السلام بوئی راځي بیا قرآن کې الله تبارک و تعالی فرمای فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا کله چې زیره ورکون کې راغی د یوسف علی السلام رور او هغه د یوسف علی السلام قمیص وروړو او د یعقوب علی السلام په دسترګو یې ولګولو نو رب کریم پلاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی فرمای د یوسف علی السلام د قمیص په لګیدو د یعقوب علی السلام د سترګو تلې د مودو هغه نظر الله په غسات باندې د سترګو ته بیا راوستلو یاد ساته ما غرض دو چې د یوسف علی السلام د قمیص مبارک خوشبویانې بوي او دا خوشبویانې یعقوب علی السلام محسوسی کړي وي دا د یوسف علی السلام مبارک یو کمالو دته الله تبارک و تعالی دغه حسن او کمال ور نصیب ګرځولیو خدا د یوسف علی السلام کمال دی د یوسف علی السلام خوشبوئی محسوسی صرف یعقوب علی السلام محسوسی زما استاد محبوب علی السلام مبارک کمال او حسن او خوشبوئی ګورا آیا واز یو صحابه کرامو کی یو فرد نه د محسوس